یو ځل بیا هر کله ستړي مشئ په خیر راغلی. دا وخت تاسو د سونو اف ام 1.0 او سونو اف ام 90 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ. زه یم اباسین یوسفزی او دا خپرونه ستاسو د پاره ده. په دې کې په وړاندې برخه کې یو فنپاره وړاندې شي او په دویمه برخه کې ستاسو ټلیفونونه. نو دا دویمه برخه ده او په دې کې زه خبرې ډېرې نه کوم. په دې کې ټلیفونونه راځي او د هغې سره خبرې اترې کوو، د هغې کلامونه اورو، څوک پوښتنه کوي د هغې جواب ورکوو. نو دا د زو ټلیفون لوري ته ګام اخلو چې زمونږ راتلونکی ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. استاد محترم څنګه؟ ستړي مشئ په خیر راغلی. زما خیال دی چې فرهاد جان دی. فرهاد ما صدریات شیخ کې دی نه. الله دې په خیر راوړو. فرهاد صاحب ښه خیمه بس پروګرامونو د ټپې پاک له پروګرام تاسو کډې ښکلي وشو. زه ښه ده چې تاسو واورېدو. مونږ خو دا ستاسو دپاره کوو نه چې تاسو یې نه اورئ بیا به څوک اوري. بالکل بالکل. بس په هغه تېر شوي پروګرام کې مو مې کال کټ شو، بیا ډو میلاو نه شو. بس کله کله داسې وشي، کله کله سړی پاتې شي. بالکل. حاجي څه به وایې فرهاد صاحب؟ دا یو کلام دی د روجو نه مخکې ما یو پیره دغه کړی و، خو هغه بیا نیمګړی پاتې شو. هغه وخت یې کال کټ شوی و. مهرباني وکړئ موږ ته غوږ نیولی. وای ژوند کې خوږې کله ترخې راځي، ژوند کې خوږې کله ترخې راځي، چې مې ګریوان رخې رخې راځي، چې مې ګریوان رخې رخې راځي. د ژوند په لاره باندې منازېږئ، د ژوند په لاره باندې منازېږئ، چې رنګ په رنګ څه حادثې راځي، چې مې ګریوان رخې رخې راځي. چې د ژوندون په هره لاره باندې، چې د ژوندون په هره لاره باندې، نو د غمونو قافلې راځي، چې مې ګریوان رخې رخې راځي. د ژوند مثال د یو ډېوې شانتې دی، د ژوند مثال د یو ډېوې شانتې دی، چې ډېوه مړه شي نو تیارې راځي، چې مې ګریوان رخې رخې راځي. چې د ژوند وخت په تېرېدو باندې شي، چې د ژوند وخت په تېرېدو باندې شي، نو د وختونو فیصلې راځي، چې مې ګریوان رخې رخې راځي. ژوند د دنیا څه مختصر غوندې دی، ژوند د دنیا څه مختصر غوندې دی، فرهاد خامخا مرګې راځي، چې مې ګریوان رخې رخې راځي. ژوند کې خوږې کله ترخې راځي، چې مې ګریوان رخې رخې راځي. ډېره مننه. تاسو ټول منیجمنت او ټول اورېدونکو ته سلام. ډېره مننه. دا ښاغلی فرهاد د سردریاب نه. ګورو چې د فرهاد صاحب نه پس کوم ملګری را روان دی. 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم صاحب ښه؟ دا الله کرم دی. تاسو ښه یې؟ جی واقف خان ارماني خبرې کوم غړي ملکیرو. جی ارماني صاحب وایه څه دې په زړه دي، مونږ درته غوږ نیولی دی. خوشحاله ته لومړی خو تاسو مننه کوم چې دا کوم ریکارډونه تاسو اورئ، نو دا ریکارډونه زموږ خوښ دي نه. ښه خبره ده. او یو بل ځل تاسو راتورسین هغه څه چې دا کړی، نو زه ډېره زیاته مننه کوم. نن بیا هم امید لرم چې یو بدل راته راتورسین په اواز واورئ. بس چې څه در غریبي موجوده وه به تاسو ته پیش شي. ارشاد نه جماعت نه په وچکه کې ناست دی، دا سړی نه په جرګه کې ناست دی، واه او چې د غریب
مال وختلو د غریبو په مال وختلو هغه سړی نن په کعبه کې ناست دی واه او د ښار تمام خلک خوبونه کوي واه د ښار تمام خلک خوبونه کوي او یو څوکیدار دی چې په شپه کې ناست دی او د نړۍ خلک په سپوږمۍ کې ناست دي د نړۍ خلک په سپوږمۍ کې ناست دي او دا یو پښتون دی چې مورچه کې ناست دی او من دپاره خیرونه غواړي امن دپاره چې خیرونه غواړي او دا واقف خان ستا په کوڅه کې ناست دی السلام علیکم ډیره مننه الله دې خوشحال لره ډیره مننه واقف خان د فیسبوک په لیکه باندې سلیمان باجوړی د پتنګ چوک پېښور نه سلامونه کوي وعلیکم السلام شکیب خان سلامونه کوي وایي چې ښه پروګرام دی او ټولو ته سلامونه ډیره مننه حبیب الله کرکټر وایي چې السلام علیکم سرجي څنګه یې تورو جامو کې د نظره مشې نو دا خبرې دي دا خو د مینې نظر نه لګي خیر دی وایي چې پروګرام سم کوکو دی ډیره مننه پروګرام ستاسو دی ځکه کوکو دی الله هم خوشحال لره ګورو چې دا ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته فرحت جان په خیر ډیره مهرباني دا د سفید څنګه نه فرحت خبرې کوم ستاسو شاګرد ستړی مه شي خدای دې وبخښه دا ستاسو چې کوم پروګرام وخت دی دا ډېر لکه صحیح وخت دی صحیح د لسو نه واله دولسو پورې بس زه خو لکه په خپله مکمل دې لسو کې بس اوزګار یم زبردست بس دا ښه خبره ده او دا چې دا ماښام اذانونه واخله تر ماسخوتن اذانونه پورې دا لنډ تنګ وخت دی او جی نو دا چې بیا زموږ هم لږ مصروفیت ډېر زیات صحیح بله دا چې بعضې پروګرامونه هغوی لږ وختونه بدل کړي لکه خپلې دغه دا لفظونو کې عکسونه او دا خپلې خبرې خپلې سندرې د هغوی وختونه بدل کړي صحیح هغوی ویل چې یاره دا بیا خپل ځای له راځي انشاءالله وي صحیح مننه کوم فرحت صاحب څه به وایې ډیره مهرباني انشاءالله بیا به یو نظم راتلونکي پروګرام کې شریکوم راتلونکي پروګرام الله دې راوله ډیره مننه دا ښاغلی فرحت د سفید څنګ نه د فیسبوک په لیکه باندې امجد علي د خیش کی بالا نوخار نه سلامونه کوي وایي سلامونه قبول کا ډاکټر صاحب وعلیکم السلام قبول ہے ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ په خیر ګلې ګلزار شي استاد محترم تاسو ته تاسو ټول دې سلام صابر ملنګ دی زما خیال دی ګلې ګلزار شي تجربه کار استاد ګلې ګلزار شو دعا پلاس کې د تسلی الله دې خوشاله کا او د قلنګ غستو ورنن د ملنګ واه خانی د شو رخصت له دنیا نه واه تاکړي پولی د انسان پمینس کې ماته واه هذا هر انسان شاعر عبدالرحمن ډیره ګلې ګلزار شي استاد محترم په ټپه خبره وړي خپل او واقعي خبره چې زمون په پښتو کې راټپه چې دنو دا زمون دي کورونه کې په دې خادو کې په خوا زمانه نه مونږ را روانه خبره چې زنانو هم دا لکه دا عام ده لکه جی بس ډېر په د پښتون قوم کې دي واقعي او جیب زه صابر ملنګ افغان خبرې کوم د شپقدر مردونه الله دې خوشاله کا او ما وایي چې خپل نوم ورته لګواله ما د په دغه باندې کنه جی بهترین ډیره موده پس ملو شم استاد محترم ډیر کوششونه مې وکړل مې چې نن خو مې الله ملاو ښه شوه بس ملاو شوی دی څه کلام خو نه وړاندې کول غواړئ او بالکل جی او پسینه یو جانان زیږي زه پېښور او کابل دواړه ځای وم واه او کډه مې تور غرو ته رالي را پسې جاړي ستا د کلي چنارونه نو کوه خو داسې یو کلام به پیش کو کني نو بس بالکل وایه که څه د سره نو را بسم الله کوي وی زه د یار په درد و غم کې شادماني رحمان بابا او یي لکه ګل د پریشانه په وخت خندانې واه او هر اونه د ځنګل په می و پودا
په ویرانه کې آبادان یم. واه واه. او روحنايي مې د مطلب له حاصله شپه ورځ لکه آفتاب په لار روان یم. ډېر ښه دی. او د کامل یقین له برکته واه واه واه. د کوهي په غاړه ناست یم شاه جهان یم. واه. او ته زما د بې کسۍ ته نظر مه کړه. ته زما و بې کسۍ ته نظر مه کړه. رب ساتلې لکه ګنج د بیابان یم. په هر وخت کې نوې تماشه ده. زه رحمان د خدای دې کړو ورته خیران یم. زبردست. فضل منان ماما ته سلام او ستاسو ټول اوریدونکو ته سلام. ګلي ګلزار شوقات آباد. ډېره مننه صابر ملنګ صاحب. خوشحاله شي. صابر ملنګ صاحب د رحمان بابا ډېر ښکلی غزل وی. دا یو شعر دی چې زه د دوحې په غاړه ناست شاه جهان یم. دوحه ده یعنی دوحه د اردو کې جو ته دوحه وایي. نو هغه به پخوا به چې داسې ملنګان راټولېدل هغې ته به اور بل شوی او هغې ته به چاپېره ناست وو. دغې ته به دوحه وي. نو د هغې وجې نه دغه دوحه دی کوهی نه دی. ټیک شو جي. مخکې ځو مخلو چې بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسي صاحب ښه یې؟ ستړي مه شئ، په خیر. شکر دی احمد دی. خپل ورونه وایي ښه یې؟ زما خیال دی تاکال نارف خان دی. امین خان. امین خان دی. بالکل بالکل بالکل. غالب خان بالکل ډوب شوی دی. او د دوکانونو مخې ته وکتو مې د هغه صاحب څنګه حساب دی. دا بالکل اړو په نښه نه راځي. زبردست. دا غریب د سترګو نه لږ معذوره دی که نه. بس الله دې خوشحال لري. بس ډېر زندګلی انسان دی. زموږ ورور بوی دی. ډېر زندګلی انسان دی. هغه ته هم سلام دی. هغې بوی ته هم سلام دی. او زموږ یو اختلاف دی خاموشۍ کې ستا پروګرام و دی. هغه ته هم سلام دی. وعلیکم السلام. ستا یو د سلام غلامان یو نو. الله دې خوشحال لره. ډېره مننه. خوشحاله اوسې آباد. بریالی اوسې. دا و ښاغلی امین خان د تاکال نه. 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ، په خیر. تاسو څوک دی؟ چېرته نه؟ احمد خبرې کوم چې د کوهاټ روډ. احمد صاحب ستړی مه شئ، په خیره دی. ګلې گلزار اوسې. ګلې گلزار. جناب علي. شاندار مزیدار خوشبودار او ګلدار. دا سره زه خو تا نه زده کړي دي که نه سرګي. صحیح ده صحیح ده. دوکاندار ډېر برې دله درکه سرګي په هر یو څیز کېږي چې کامیابېږي. امین امین. الله هم خوشحال لره. سرګي دغه ستاسو یو روبایي ده دا به ووایو بیا هغه تېر غزل به سره ووایو. ارشاد ارشاد. محبت کول که هر څومره آسان دي، د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دي. یو خاورینه وجود لرمه ګناهګار یم، خو په سر کې مې خیالونه د اسمان خو په سر کې مې خیالونه د اسمان دي. دا دې ټول د باسین غاړې ته ناست دي، که حسین دي که مین که رقیبان. ښکلي به بلاوي په جهان خدا سینا، ښکلي به بلاوي په جهان خدا سینا. زه هم ډېر سینو مرمان خدا سینا، ښکلي به بلاوي په جهان خدا سینا. زه هم ډېر سینو مرمان خدا سینا. نن مې راته وویل نن مې فرجیده کړی که یادېږي درته نن مې ترې له لاس لاس ته ښکلولو په نیت راښکلو.
نن می ترین لاس ښکلولو په نیت راښکلو روی راته ووې چې قربان خو داسې نه روی راته ووې چې قربان خو داسې نه زه هم ډېر سینوم ارمان خو داسې نه خدایه تا خو زه په باسین باندې لوکما خدایه تا خو زه په باسین باندې لوکما ما خو درنه غوښتې و جانان خو داسې نه ما خو درنه غوښتې و جانان خو داسې نه ښکلي به بلاوي په جهان خو داسې نه ترجي جی دې کې یو کړی د څنګه دي نه ده ویلي چې دا څه وجه کېدی شي نو دا ډېرې شعرونه ډېر نو بس ته پاتې شي څه ووایي دا به راته تاسو پکې یو کړی وایي که نه ترجي کې دا کمر شي که نه او نو دې کې ډېر دي که ماته یاد شو زه به ته ووایم زه خو انشاءالله مې عزت خوشحاله شي خوشحاله شي ډېره مننه جناب علي دا و ښاغلی احمد اوس ګا مخلو د فیسبوک په لیکه باندې چې کوم ملګري راغلي د هغې یو ننداره کوو په هغې کې دی چې رضوان ګل وایي چې ډېر اعلی حمید خان وایي چې سلام کاکا جی وعلیکم السلام حکمت خان وایي چې سلامونه ګرانه مشره حکمت شاه حکمت یم د لنډي کوتل نه الله دې خوشحال لره حکمت صاحب او حکمت مونږ ته هم لږ وښیه که نه حسین احمد وایي چې السلام علیکم وعلیکم السلام بهار علي وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب سلامونه قبول کړئ الحاج بهار علي د سعودي عرب وادي دواسر نه پروګرام ډېر ښه دی او خوند ترې اخلو سره د ملګرو بالکل دا ستاسو پروګرام دی ځکه ته خوند اخلی او تاسو مسافر وروڼه چې څومره دي هغې ټولو ته مونږ ډېره مینه لرو او الله مو په خپل کار روزګار کې کامیاب لره او الله مو په وطن کې د ښه روزګار او د ډېره مدن سبب وکړه چې د مسافرۍ نه بچ شئ روشن ایاز سلام کوي وعلیکم السلام وایي چې سنور هم سره لیږلي چې وایي چې د آخري ځل مخخې تصویر مې سترګو کې دی دا خو ډېر اوږده قصې لیکلي د آخري ځل مخخې تصویر مې سترګو کې دی نه مې هېرېږي د هغې تصویر مې سترګو کې دی لحظه لحظه شیبه شیبه زما په ذهن کې دا ژونده د هرې حادثې تصویر مې سترګو کې دی او د ښار په دنګو ودانو کې مې ساه خفه ده د ښار په دنګو ودانیو کې مې ساه خفه ده ستا د مالت ستا د کوڅې تصویر مې سترګو کې دی او چېرته چې خلاصې دروازې ګورم جاړم ورته چېرته چې خلاصې دروازې ګورم جاړم ورته د چا د بندې دروازې تصویر مې سترګو کې دی او نور مې د کلي تصویرونه حافظه کې نشته خو د چینار او د چینې تصویر مې سترګو کې دی او ما زوروي ما ته ګړۍ په ګړۍ درد راکوي او څه لیکلي دي بیا چې څه دي ستا د زمانې تصویر مې سترګو کې دی بس څه ټکی وران شوی دی پکې ډېره مننه کوو خوشحاله شي ګورو چې د ټلیفون په لیکه راتلونکی ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر واجی صاحب څنګه دی دا الله کرم دی ملنګ جان یې زما خیال دی بالکل ملنګ جان یې څنګه خیر ستړي مه شئ په خیر رالی نور وایه که نه دا الله مهرباني دا ډېر فضل دی نن خو ته ما ډېرې ټپې ووې ما وی چې ملنګ جان خوشحاله شي نن بیا ته زه م ویم قربان که نه قربان د ملکانو کښېنې یم جی غږ مو تاسې تت غوندې شو ریډیو لږ تت کوي نو بیا به کار ټیک شي
مې ورته بدل کړ ښه جي نو نن خو مې نوی شي راوړی درله قربان وایي چې کله وخت د حساب راشي خپلې ګیلې به یار ته ټولې وربخمه واه واه او جانا نظر انجلي والا یار مسافر شو او سترګې چاته تورومه واه واه زړه مې پاټلی جانان میریل دی اوی زړه مې پاټلی جانان میریل دی او قسمت ډریور مې پکې وده دی او وایړونه واه 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 اسمانه لار راکړه درخېږم دا ظالمان مې په ځمکه نه پرېږدي نه خدایه په دعا کې یو وکړي یا لالې راکړي یا مرګ راولي مینه زه خو غریب یم یار مالدار دی وچه ډاګه میان چا نیولي دي نه د مور دعا سره باچا شوم د مور دعا سره باچا شوم او د پلار دعا سره سرلښکر د پوځ شوم او پتا مې کله غم پیرزو شي کما کله یاره خیرې خپل ځان ته کوم خلک په شور باندې را پاشي خلک په شور باندې بیدار شي او ما د جانان د بنګړو شور د کوي نه ډېر تسلي کړله ورکم چې مور آیا شي نو په زارو جاړم میاشت د رمضان ماښام نږدې دی دا خو تا د سپېشل عباسي صاحب دا خو بس ستا لپاره جوړه ده قربان میاشت د رمضان ماښام نږدې دی دا خپل زړګی روژه ماته یار له وړم ډېر ښه ټپه ده اوس خو بوډا یم چې ماشوم وم د پلار د غېږې نه به نه راکوزېدم خپل په یوه روپۍ خپلېږي پردي چې خپلوي غرب به دي کینه روژه په کور کلي مزه کړي خوند نه کوي د پردي وطن چرګان او پولاونه ما ته دې لږې شپې بانه کړې ستا د بېلچون په غونډۍ واړول کلونه خوشحال به نه شي پردی لوري د په خدمت د ته سپوږمۍ راکوزه کړمه دا نوې ټپه ده ډېره ښکلې ټپه ده مرسي ته نوې ټپه راغلې وه دا ډېره ښکلې وه دادا جوارګر نه وې مونږ پردي پټي په برخه نه خواړه نه وطن پردی یار لیونی دی چې رانه غواړي په مازدیګر کې دیدنونه او میاشت د رمضان وخت را روان دی جانان مې نشته اختر خوند نه راکوي نه دا ملنګ جان دار چا یار دی دا غونه دی چې بېداره وروي نه سر سلام کوم او اورېدونکي تم ټولو ته دعا سلام او یو څو دعا سلام دي محمد نگار نخال خلال جلال خلال اور کوټې انپال او بلال او عزرا مهرباني ډېره مننه دا و ښاغلی ملنګ جان چې بلا شی خلکو ته سلامونه مو وې او ډېرې ښکلې ښکلې ټپې را سره شریکې کې مننه یې کوو واه 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 د ټپه کې څه څومره زور دی یار زه کله کله ورته بالکل حیرانېږم چې دې کې څه جادو دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ په خیر تاسو څوک د چېرته نه فقیر محمد راضي صاحب ستړی مه شئ جی جناب څه به وایې د الله کرم غږ مو لږ راوچت کړی ډېره مزې نشته ګوره جی وعلیکم السلام او دا کوشش مې کړی دی چې رب راکړه خپله رضا او اطاعت واه او چې په سچه زه ستا وکړم عبادت واه او بېلکان مې هېڅوک خبر یم واه بیا هم خوب کوم بېغمه د غفلت یو خوا نفس بل خوا شیطان مې ځغلوي واه راکوي په ګناهونو ډېر همت واه او ښه خبر یم تل رب زه دې بنده یم
خبر یم ته مې رب زه د بنده یم خو بیا هم کوم خپل چاحت واه او ولې دا خپل ځان مې کړو ناپوهه اثر نه کوي په ما یو نصیحت واه او رب زړه مې ګناهونو آلوده کړو واه او دغه زړه مې کان خفا د نجاست واه په محشر کې څنګه تا ته به ودرېږم محشر کې څنګه تا ته به ودرېږم ما په برخه کې راوړلی ډېر ظلمت واه او د راضي په برخه دغه احسان وکړه د راضي په برخه دغه احسان وکړه په نیکو کې ورله ورکړه برکت ډېره مننه دا ښاغلی فقیر محمد راضي ګورو چې د فقیر محمد راضي صاحب نه پس څوک تشریف راوړي دا دی ملګری راورسېد السلام علیکم السلام علیکم سرجی وعلیکم السلام سرجی صحت مزاج هم خود جی دا الله کرم تاسو څوک د چېرته نه جی شاطر خوي صاحب تین ارشد علي خبره ارشد علي صاحب ستړی مشي السلام علیکم جی ورحمت الله جناب څنګه له سر دا الله مهرباني دي ډېر فضل دی دا کلام درته ورم سره غوږ یو دته وي څنګه قدرت پلل مزمکا ټوکوي ګلونه واه څنګه قدرت پلل مزمکا ټوکوي ګلونه زړه چې مې اوس هم ستا د لاس را یادوي ګلونه واه او زما په برخه جړه ښه ده خو چې ته موسکی یې زما په برخه جړه ښه ده خو چې ته موسکی یې برخه مدام په خپلو اوښکو خندوي ګلونه او راشه د حسن بلبلانو ارمان ورجوي راشه د حسن بلبلانو ارمان ورجوي نن په گلشن بیا په سرلې راوروي ګلونه ډېر ښه دی او د چا زلمینه ناوېتوب کې کونډه شوې ښکاري د چا زلمینه ناوېتوب کې کونډه شوې ښکاري د چا مزار له سره جوړه کې چې وروړي ګلونه او خدای زده د چا د یاد ازغو زړګي اوسېرلو خدای زده د چا د یاد ازغو زړګي اوسېرلو چې داسې تسنس کړي په لاسو کې لیونې ګلونه او د چا آباد سپرلي کې هم نصیب د ګلو نه وي د چا آباد سپرلي کې هم نصیب د ګلو نه وي څوک له تعالی ګلشن وروړي جولې جولې ګلونه او مونږ هم کر په دې وطن د ښکلا پرېښې نه دی مونږ هم کر په دې وطن د ښکلا پرېښې نه دی وخت که مدام په دواړو لاسو ورجوي ګلونه او اوس هم له بامه د ساجد د راتلو لارې ساري اوس هم په بامه د ساجد د راتلو لارې ساري اوس هم لا هغسې په زلفو کې اوږدي ګلونه ډېره مننه دا ښاغلی ارشد علي ګورو چې د ښاغلي ارشد علي نه پس څوک تشریف راوړي دا دی راغی السلام علیکم وعلیکم السلام ابادي صاحب څنګه دا الله کرم فضل شکر یو شعر درته ډالې کوم ابادي صاحب که لږ خپله پېژندګلي وکړي خوند به وکړي اختیار حسین خبرې کوم د بنا مړی چونګینه خان ذکر نه جی اختیار حسین صاحب وایه یو وړوکی غونډې فرمایش دی جی چې ستاسو یو شعر دی چې هغه جو مور د چې زړګی پرې راټوکي او ژوندون لکه بېدیا د بني آدم پکې یریږي او چې دا به لږ تاسو په خپله راته ووایي چې زه بیا لږ وګورم که نه موبایل کال نه پسته صحیح ده کال نه پسته ما ته یاد دی که نه دا لټول غواړي بچ را یاد چې یو څو شعرونه چې زما په زړه راټول شي صحیح ده او یو شعر راته ویم چې د زړه د درد نه به خبر شي واه د شړک باران نه به خبر شي خو چې کور دی نه وي د شړک باران نه به خبر شي خو چې کور دی نه وي د زړه د درد نه به خبر شي خو چې مور دی نه وي اباسین صاحب ډېره مننه ټولو اورېدونکو ته دوا سره ډېره مهرباني اختیار حسین صاحب ډېره مننه دا ښاغلی اختیار حسین او همدې سره زموږ د فیسبوک د ملګرو وخت پای ته رسي اکثر په هغه جیل کې وایي که نه چې د ملاقات وخت ختم شو نو د فیسبوک د ملګرو سره زموږ د لیدو کتو وخت ختم شو د ریډیو خپرونه روانه ده همدغسې دوام لري د فیسبوک ملګرو په مخه الله مو مل شه او انشاءالله تعالی چې سبا به بیا ملاقات کوو همدا د میل لاړو